بسم الله الرحمن الرحیم. د دې غونډې صدر صاحب په سټیج ناس ډېرو زغوندو مشرانو، ما ته مخامخ زما مشرانو، همزولو کشرانو او بچو، کله چې په ملکنډ ډویژن کې دا شی که دې لږ په مزه کو اواز به صفا شي. زمونږ په ملکنډ ډویژن کې چې د ټولو پارټو ګرینډ جرګه کېده، نو ټولو پارټو ته چې مونږ شمولیت لپاره دعوت ورکوو، نو د جماعت اسلامي ملګرو مونږ ته وویل چې زمونږ هم دغه رنګ یو پروګرام دی او مونږ ته به راځئ. ما ورته چې بالکل چې د ګرانۍ خلاف خبرې، د عوامو د حقوقو خبرې او د وسایلو د اختیار خبرې، مونږ به درله راځو. قدرت ته ګوره، زه نن یو شمولیت ته تللی وم، ما ویل چې زه به نه رارسم، خو ما خپل کوشش وکړو او زه نن دلته حاضر یم په دې بنیاد چې مونږ د خلکو ته دا خپل د یووالي د اتحاد اظهار وکړو چې که چېرته په دې خاوره باندې ظلم زیاتې کېږي، دا دی خو د جماعت اسلامي والا خو لږ داسې یو سوتر بره تلي دي، ځکه چې دی د تیلو خبره کوي، تیل خو ټول پاکستان استعمالوي، خو چې زما د صوبې نه کوم دولت وړي زه هغې ته هم نه پرېږدم، زه د هغې هم ورسره حساب کتاب کوم، ځکه چې دی موږ ته وایي تاسو مه راځئ، دا علاقه ښه نه ده او د شپې ټرکونه ډک رواني، نو چې زه خپل علاقې ته نه شم تللی، دا ستا ټرک د کوم ځای نه رالو؟ دا زما وسایل څنګه تاسو وړئ؟ لہذا دا یو داسې غټه خبره ده چې د دوی دا کوشش دی چې موږ په پښتنو کې به نفاق پیدا کړو، د دوی به اختلاف پیدا کړو او دوی به په خپلو کې مشتو ګیروان شي او په جنګ شي او د پښتنو په وسایلو به قبضه وکړو. د پښتنو په وسایلو نه مغل قبضه کړې ده، نه چې کوم دی سک قبضه کړې ده او نه چې کوم دی انګریز قبضه کړې ده، ځکه چې دا زمونږ د پلار نیکه ټاټوبی دی، دا زمونږ وطن دی او خدای راکړی دی. د قرآن فیصله ده، د حدیث فیصله ده چې کوم ځای کې کوم قوم اوسي او کوم وسایل دي، په دې وسایلو باندې هغې اختیار دی، دا زمونږ اختیار دی چې دا زمونږ دولت مونږ له خدای راکړی. دی زمونږ سره ډېرې لوبې وکړې، خو نن تاسو وکتل چې سک نشته، تاسو وکتل چې مغل نشته او تاسو وکتل چې انګریز نشته. مونږ د پاکستان حکمرانانو ته ووایو چې د تېرو خلکو نه سبق زده کوئ، ظلم زیاتې او جبر مه کوئ. ستا د بجلی په ټکس زه تباه شم، ستا د تیلو په ټکس زه تباه شم، تیل زما دي استعمالې ته، بجلی زما د استعمالې ته، معدنیات زما دي استعمالې ته، زما وطن دی، زه پکې نشم ګرځې، ته پکې کلو ګرځې. 50 کاله راسو شو چې ته ما وجنې او زما په وینو باندې پیسې ګټې. زه د خپلې خاورې بچی یم، د خپل خدای سره مې لوز دی، ځان به در باندې شهید کړم، د پښتنې د خاورې دولت نه در کوم او نه د دې حق څخه مې لرم. وایي که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې، که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې، چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې، په ما مه پریتوئ د جومات غاړې، چې سوری مې فوج د دشمن نه کو، مورې ما پسې په کم مخبته جاړې، یا به دا بېننګه ملک باغ اعدن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. ګرانو ملګرو، دا په داسې خلکو مونږ اورېدلي چې دوی په شرافت نه پوهېږي. کاش مونږ ته باچا خان د عدم تشدد لار ښولې ده، مونږ ته یې د مینې لار ښولې ده، مونږ ته یې د محبت لار ښولې ده. خو زه نن ستاسو د دې سټیج نه دوی ته دا خبره کوم چې مونږ مینه کوو، عدم تشدد مقابله د مینې محبت په بنیاد، د عدم تشدد په بنیاد کوو، خو دا نشو کولی چې ته وې دی به میدان پرېږدي. دا زما په ګوډی کې نه دی هغه ګری شوی، پښتون دی په هغه ورځ مړ شي چې دی د خپل میدان نه تښتي. زه به خپل میدان ګټم او یا به مرم تر مرګه پورې چې کوم دی ستاسو زموږ مقابله وي. ځکه نور هېڅ هم نشم کولی، مزاحمت خو کولی شم، خپل وسایلو باندې خو خپل اواز د اختیار خبره کولی شم. لہذا د پاکستان حکمرانان، تاسو که مرکزي دی او که صوبی دی، اوس خو تاسو به یو نوې خبره م اورېدلې، زمونږ د بنو خلکو چې کوم دی کېناستل، هغه یې وایي چې وزیر اعلی له مونږ چې کوم دی پروټیکشن نه ورکوو. ګوره دوه حکومت یې، یو صوبی
او بل مرکزی دریم خوشتنه د هغې خو ختمه ده لوکل باډیز نشته. اوس تاسو سوچ وکئ چې په کوم ځای کې د صوبې حکمران ته وایي چې تا له پروټیکشن نه درکوو نو دلته حکومت شته؟ سمه خبره کوئ، څوک د تشاته خو نشته چې د یو وزیر اعلی د دې حکومت انچارج دی، مشر دی، او پولیس ورته پروټیکشن نه درکوو، د دې مطلب دی چې د حکومت نه انکار شو که نه. او مونږ هغه مرکزي چې دی راځي تاسو وایي چې لیوي چې دلته په ما باندې د پټرول او د دې ټکس لګولی دی او دی به ما نه راځي. سړي هغه خو آسان کار دی، هغه په ټي وي ولې نه راځي؟ پیاده نشي راتلی، هغه به هلیکاپټر کې راشورېږي او بیا به بیان کوي، بیا به ځي. مونږ د لارې کوڅې خلک یو، مونږ د دې خاورې بچي یو، مونږ ورته وایو چې په امن را لار سره راکړه. دا پاکستانو مونږ درته وایو چې دا غلطې پالیسۍ مه چلوئ، د غلطو پالیسو نتیجه موري د چوسه انجام دی. نن بیا غلطې پالیسۍ چلوي، نن بیا د غلطو پالیسو په نتیجه کې پاکستان ته خطره ده. مونږ ورپسې راوتي یو چې مونږ غلطې پالیسۍ نه منو. اچھا ہوا ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ ان سے ہم پہلے یہاں پہ موجود ہیں. میں ان کے لیے وقت چھوڑ رہا ہوں. باتیں جو تھی وہ تو میں پشتوں میں کر چکا. چند باتیں جو کہ تمام پاکستان کو اور دنیا کو سنانی ہے وہ اس بنیاد پہ کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی بنیاد پہ تمام لوگوں کو ہم اپنی زخم دکھانا چاہتے ہیں. یہ آج کے زخم نہیں ہے، یہ ایک دن دو دن کی زخمیں نہیں ہیں. جب سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی کا دور آیا ہے اسی دن سے لے کر آج تک اس قوم پہ ظلم ہوتا چلا رہا ہے مختلف طریقوں سے. اب انہوں نے طریقہ بدل دیا، الیکشن ہو تو انجینئرڈ ہو. وہ لوگ نہ جیتے جو کہ بات کر سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو نہیں بولیں گے؟ پارلیمنٹ ہو نہ ہو یہ زبان ہے خدا نے دی ہے، سچ بولیں گے تا قیامت سچ بولیں گے اور آپ کے خلاف بولیں گے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا. ہم ظلم کے خلاف شروع دن سے لے کر آج تک یہ جہاد کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ظلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف سرنڈر ہو جاتے ہیں. ہم سرنڈر نہیں ہوئے، ہم مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم پاکستان کے ان حکمرانوں کو سچ مچ میں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزید کھیل کھیلنا بند کر دو، انجینئر طریقے بند کر دو. الیکشن ہو تو ایمانداری سے الیکشن ہو، جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو. لیکن جس طریقے سے تم الیکشن کر رہے ہو، نہ الیکشن یہ ہمیں قبول ہے، نہ اس الیکشن کو ہم مانتے ہیں. یہ غداری اور یہ دغابازی کے الیکشن، اپنی مرضی کے انجینئرڈ الیکشن کرا کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہو. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اور جس طریقے سے اس ملک میں خاص کر میں کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں ظلم ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے زخمیں دیکھنے کے قابل ہیں. 50 سال سے ہمارے زخموں پہ نمک چڑھتا جا رہا ہے. 50 سال سے ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خودکش دھماکے ہیں، اغوا کاری ہے، مختلف طریقے سے ظلم ہو رہی ہے. آج میرے وزیرستان، آج اورکزئی، آج ہمارے یہاں پہ پڑ چنار، آج خیبر ایجنسی، یہاں پہ لنڈی کوتل، باجوڑ، ملکنڈ ڈویژن اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا کا تمام علاقہ آج دہشت گردوں کے نرغے میں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ بات مان جاؤ نہیں تو مار دے گا. ہماری حکومت تھی، ہم نے مذاکرات کیے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، پھر آپریشن ہوا. اور پاکستان میں اگر ایک دفعہ مذاکرات اور آپریشن کامیاب رہا تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کا دور تھا.
ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا. آج کیوں نہیں ہو رہا؟ نیشنل ایکشن پلان آپ کے پاس ہے نا، متفقہ ایجنڈا ہے نا، دہشت گردی کے خلاف تم آپریشن کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں آپ کی اجازت ہے، آپ کو ایک متفقہ ایجنڈا ملا ہے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ دغا بازی کر رہے. جب چاہتے ہو تو کر لیتے ہو، جب نہیں چاہتے تو نہیں کرتے. ہم اس دھرتی کے باسی ہیں، آپ کو سچ مچ میں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جس طرف تم لے جا رہے ہو یہ مزید خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کسی طور صوبوں کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی طور مہنگائی کے نام پہ پاکستان کے عوام کو خوار کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی طور اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. تم ظلم بڑھاؤ گے، ہم اس طریقے سے اس کے خلاف مزید سیسا پلا ہوا دیوار بنیں گے. ہم کسی طور آپ کو راستہ نہیں دیں گے. ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں، اور احمد ولی خان صاحب نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی طور بھی زور ظلم اور جبر کو نہیں مانتے. کیا آپ زور ظلم جبر کو مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے. ہم ایک ہے کہ ہم زور ظلم جبر کو نہیں مانیں گے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے چاہے کوئی بھی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سدھر جائیں گے. عجیب بات ہے، ہندوستان سے لڑائی ہے، 4 دن میں سیز فائر ہو چکا، بات بن گئی. ایران، امریکہ، اسرائیل کی لڑائی، پاکستان گیا اور ان کی صلح کرائی، کہہ رہے کہ بات بن گئی. ٹرمپ موجود ہو تو بات بننا ذرا مشکل ہے، لیکن چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ سوال تو کر سکتا ہوں، اگر ہندوستان اور اسرائیل، ایران اور امریکہ کی لڑائی بند کر سکتے ہو تو افغانستان اور پاکستان کی لڑائی کیوں بند نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ دہشت گردی ایک منافع بخش کاروبار ہے. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، ہمارے خون پہ کاروبار کرنا چاہتے ہو. مزید آپ کو یہ مہلت نہیں ملے گی. آج سے ہم کہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، رک جاؤ. لیوی کو ختم کرو، مہنگائی کو ختم کرو، ہمارے تیل کے جو قیمت تم مقرر کر رہے ہو اس کو ختم کرو، اور ساتھ میں ہمارے خیبر پختونخوا کے وسائل پہ جو قبضہ کرنا چاہتے ہو اس قبضے کو چھوڑ دو. 18ویں ترمیم کو مانو، NFC وارڈ کو مانو، صوبائی خود مختاری کو تسلیم کرو. یہ ہمارا حق ہے اور اس کو تم تسلیم کرو گے نہیں کرو گے لڑیں گے، لیکن اپنا حق لیں گے اور اپنا حق آپ کو جتائیں گے. لہذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں بھی جوش میں آؤں گا تو میں نے کافی تقریریں کی بھی ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ سارا وقت تو آپ نے لیا، لیکن میں نے ارادتاً یہ وقت اس لیے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نکلی تھی تو کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ کوئی نہ کہے. ہم اگر ملکن ڈویژن میں عوامی نیشنل پارٹی نکلی اور تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس موقع پہ ایک بات ضرور کہوں کہ صوبائی حکومت نے ٹیکس معاف کر دیے. ہم اس لحاظ سے یہ بات کہتے کہ ہم نے ان سے کہا، اس نے مانا، یہ اچھی بات ہے. مرکز بھی شرافت سے بات مان لے. بات کو میری سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ مرکزی حکومت بھی ہماری بات شرافت سے مان لے، تمام ٹیکس ختم کر دے، لیوی کو ختم کر دے. اور اس بنیاد پہ اگر آپ لوگوں نے ختم نہیں کیے اور دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا، یہاں پہ آج بھی دہشت گردی اتنی عروج پہ ہے کہ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے نرغے میں ہے. کوئی مائی کا لال بھی باہر نہیں پھیر سکتا. یہ تو ہم جیسے سرپرے ہیں کہ مر بھی جائے، شہید بھی ہو جائے، میدان میں ہے اور میدان میں کھڑے رہیں. لہذا میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے میدان میں کھڑے رہو گے، ڈٹ کے رہو گے، مقابلہ کرو گے. چلو ایک ایک ہاتھ تو اٹھاؤ اور کیمرے ان کے سامنے کر دو کہ یہ دوسرا ہاتھ بھی اٹھاؤ، سارے کے سارے، اور کیمروں کے ریکارڈ پہ لے آؤ. کیوں ڈراتے
रात को चहल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता सुकून को। मैं इसी पे इजाजत चाहूंगा। इस माहौल को देखते हुए हुक्मरानों को सुनाते हुए कि शराफत भी दुनिया में एक नायाब चीज है। शराफत को तामोगे तो बात बनेगी, नहीं तो ये एहतजाज मजीद बढ़ेगा, आपको फिर काबू करने में बड़ी मुश्किल होगी। और ये हर पार्टी इसके लिए तैयार है। आज जुमात इस्लामी है, कल को आप मुझे कहे अवामी नेशनल पार्टी के झंडे तले इतनी ही प्रोग्राम में आपके सामने करते चला जाऊं, यानी ये बात नहीं हो सकती। लिहाजा आपने जो हाथ खड़े किए थे, इतने हाथ आप तारी बजाए के दुश्मन भी सुन ले के आप एक हैं और इसका खात्मा चाहते हैं। ये तो मैं भी नहीं सुन रहा। जबर जोर से जुल्म कसीना चीर के देखो, जाग रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।